کومه زنانه وه دا څوک وه او دا چې کوم لاشونه دي د دې دا څنګه وپېژندلی شو مطلب شناخت یې څنګه په عمل کې رالو؟ انتهایی انسانیت سوز او دردناکه واقعه وه. مونږ ته 30 جون باندې سهار اطلاع میلو شوه چې دغه د سړي چې کوم حکیم خان دی د دویم واده کړی و دا په دې باندې بچو ته رنجو او دویمه دا ده چې د پسې دوکانونه او جایداد حق مهر خبره وه نو هغوی ته دا اندېشه وه چې دا به زموږ په دې جایداد کې شامل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو اوریدونکو ستاسو کوربه نواز منګل یم. ما سره ډیر زیات ښاغلی اس پی صدر سرکل فدا حسین صاحب را سره موجود دی. د تانا متني په حدودو کې څه موده وړاندې یو ډیره زیاته بوږنوونکې پیښه مخې ته راغله چې یو هر سترګې چې کوم د هغې د اوښکو نه ډکه کړه او هر سړی چې کوم دی ډیر زیات غمجن کو ځکه چې یو زنانه ده او هغې سره یو ډیر زیات کم عمره ماشوم پاک شپږ میاشتو یو ماشوم دی او د هغې دا قتل پیښه مخې ته راځي خو د دې نه بعد وي یو داسې دردونکي حالات راځي چې یاره دا مور او دغه دا بچی چې کوم دی وي کوهي ته غوزار کېږي. بیا د دې نه بعد دا سیزم په سوشل میډیا ډېر زیات وایرل شو. اس پی صدر سرکل فدا حسین صاحب د دې چې کوم ټیمو په دې کې بیا کار وکړو بیا چې کوم ملزمانو یا هغې پورې هم ورسېدو بیا چې کوم ملزمو ویل کېږي دا چې هغه هم بیا چېرته د خپل تن نه یا د چا نه د هغه هم هلاک شو په دغه سیس کې. ډیره زیاته مننه فدا صاحب. یو ډیره زیاته یو سیډ انسیډنټ مخې ته راغلی یو ډیر خفګاني واقعه وه. ړومبی راته مې چې دا واقعه څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واقع دا انتهایی انسانیت سوز او دردناکه واقعه وه. مونږ ته 30 جون باندې سهار اطلاع میلو شوه چې دغه شانتي د یو ماشوم او زنانه د دې لاشونه په یو کوی کې موجود دي. زموږ ټیم هلته لاړو چلته موقع ته ورسېد نو واقعي په کوی کې د زنانو ماشوم لاشونه پراتو. موقع باندې مونږ 11-22 کال کړل هغې را لاشونه بار ته وباسل. بیا چې څه شواهد و هغه مونږ اوچت کړل. کرایم سین ټیم زموږ راغی هغې خپله کاروایي مکمل کړه. چونکې هغه وخت کې مونږ سره دا پته نه لګېده چې دا چا وجلي دي او ولې وجلي دي. څه مونږ سره په دې کې هېڅ کلو نه وه. بهرحال په دې کې مونږ د پولیس مدیریت کې اف آی آر درج کړو او باقاعده چې کوم دی په دې کې مونږ تفتیش شروع کړو. دا چې کوم تن دی ملزم دی دا پیښې ولې وکړه فدا صاحب؟ دا خپل هم څه آی سوادي تنو دا خو څنګه چې تاسو ته مو وی شروع کې خو موږ ته دا پته نه لګېده چې دا چا وجلي. خو بهرحال چې کوم بیا موږ ته لوکل سورسز انفارمیشن میلو شو موږ بیا د دې ښځې خاوند معلومات وکړل. هغه هم تاڼې ته نه راته باقاعده موږ ورسره کانټیکټ وکړو خو نه راته. بیا موږ ته په دې کې نور د تفتیش دایره چې موږ لږه وسیع کړه نو معلوماتو شو چې په دې کې 2 کسان چې کوم دي یو د میرانې چې کوم دی زوی او د ملګری سکندر او د خاوند پکې په خپله په دې کې انولو. دا میرانی بچی داسې وکړو دا چې کوم څه پته ولګېده چې وجې څه وجه معلومه شوه خپلو کې څه تنازع وه څه کیسه وه؟ وجه خو د دې خو 2 وجوهات دي. چونکې تفتیش په دې کې شروع دی نور هم په دې کې مونږ شواهد چې کوم دی هغه مونږ اخیستي دي او معلومات هم په دې کې کوو. خو مخې ته صرف په دې اوس دې وخت کې 2 وجوهات دي. یو خدای چې د سړي چې کوم حکیم خان دی د دویم واده کړی و دا په دې باندې بچو ته رنجو او دویمه دا چې د پسې دوکانونه او جایداد حق مهر خبره وه نو هغوی ته دا اندېشه وه چې دا به زموږ په دې جایداد کې شامل شي. هسې فدا صاحب بطور یو پولیس افسر خپله هم ستاسو واقعي خبره را بچي به یې ورونه به یې زړه کې به ډېر زیات درد لري. خلک چېرې د پولیس چې کوم دی وي دا د زړه نه ډېر سخت دي. خو هسې چې خپله دې واقعي نه خبر شو چې یو زنانه ده او بیا دومره وړوکې کم عمره ماشوم پاک بچی دی هغې کوهي ته غورځلی و میل هغه څه مناظر وو؟ بلکل څنګه چې تاسو ته مو ووي د انتهایي افسوسناکه دردناکه واقعه وه. دا موږ په یو چیلنج واخیسته او په دې کې زموږ ټیمو ډیر زیات چې کوم د شپه ورځ محنت وکړو د هغې په وجه باندې موږ ته په دې کامیابي میلو شوه. دا ماشوم یې چې کوم دی دا 6 میاشتو ماشوم او دا چې کوم دی بې دردۍ سره قتل کړی دی نو دا انتهایي افسوسناک خبره ده چې د ماشوم پکې قصور سو. او بل دا چې د هغې نه پسې دی بیا کوي ته غورځولي نو دا د هغې نه بیا افسوسناکه خبره ده چې کوي ته یې سله غورځوی که نه. نو واقعي په دې باندې موږ ډېر زیات خفه په دې شیز باندې
او په دې باندې ځکه موږ په دې کې انټرست هم ډېر زیات واغسته او دا موږ په دې کامیابي موږ ته میلاو شوه. څه پته ولګېده چې دا کم تر دې دمه د پولیس په دې کې کومه کامیابي ترلاسه کړې ده؟ ویل کېږي دا چې کم یو ملزم دی هغه هم څه د خپل تن له طرفه هغه هم هلاک شو. په دې کې خو موږ چې کوم مرکزي ملزم دی خو موږ گرفتار کو او باقاعده هغه موږ سټیټمنټ هم ریکارډ کو چې کوم حکیم خان دی د دې چې کوم مقتوله خاوند دی هغه. دویم چې کوم په دې کې سکندر او فلامبا چې هغه موږ ته په دهشتګردۍ کیسونو کې پکارو او هغه په دې کې انوالو نو هغه موږ ته انفارمیشن او چې را روان دي د متنونه بړبېرې ته او موږ ته ناکابندي وکړه. ناکابندۍ کې چې کوم دی نو دی پولیس باندې فایر وکړو او واپسې کې چې کوم دی پولیس هم د فایرینګ تبادله وشوه. بهر حال د هغې نه پس بیا چې کله موقع باندې زموږ چې کوم سرچ پارټي د هغې وکتل نو یو لاش میلاو شو او دا نور تښتېدلي وته. نو معلومات هم دا دي چې دا د دې خپل ملګرو فایرینګ سره دا مړ شوی او بیا د هغې نه پس چې فردر موږ آیډنټیفیکیشن وکړو دا واقعي همغه سکندر او الفلامبا چې کوم دهشتګردۍ دا کې موږ سره پکارو او د په دې مقدمه کې موږ سره چارج نو هغه باقاعده خپل انجام ته ورسېږي. فدا صاحب چې کوم زنانه او د بچي چې کوم قتل کړو دا د شپې ټیم کړو آیا دی په دې خپل علاقه قتل کې صحیح استعمال کړو کله چې کرایم سینو قتل شو؟ دا خو د شپې د واقعیات لیټه ورځي واقعیات شوي دي او موږ ته سهار انفارمیشن میلو شو. په دې کې فایر آرم انجری ده، په دې کې فایر په دې باندې کړو 3 ډزه د زنانه لګېدلې وه او د ماشوم یو ډز لګېدلی. کومه زنانه وه دا څوک وه او دا چې کوم لاشونه دي د دې دا څنګه وپېژندلی شو؟ مطلب شناخت یې څنګه په عمل کې رالو؟ د دې زنانه نوم سادیه عرف رانی او دې تقریبا 38 سال عمر او دا ترناب چمکني اوسېدونکې وه. دا چې کوم موږ ته د انفارمیشن چې کله موږ سوشل میډیا باندې وایرل کړل د هغې نه پس دې رو راغې او د دې تصدیق یې وکړو. ګرانو کتونکو دا زموږ ډېر زیات ښاغلی ایس پي صدر فدا حسین صاحب څنګه چې تاسو ته ما وویلو د تا نه متني په حدودو کې یو ډېره زیاته بده پیښه وه، یو مورکۍ وه او یو بچی و کوم چې ایس پي صاحب ډېر زیات ډیټیل سره دغه د خبره هم وکړه چې یو ډېره زیاته انسانیت سوز او دردناکه واقعه وه په کوم کې چې دغه د 2 قیمتي ځانونه چې کوم دی دا ضایع شوي د دغه ملزمان چې کوم وو دا هم مطلب د دې رشته دارانو سپردي نه وو خو بیا د پولیس دغه دا وینا ده چې په دې جرم کې چې کم ککړ ملزمان وو هغه هم نیولی شوي دا بل تن چې کوم دی د خپل تن له طرفه په هغه ډزو ښکار شوی دی د کوم نه چې په دغه واقعه کې هغه هلاک شوی دی. فدا صاحب ستاسو ډېره شکریه.